د خیبر پښتونخوا کابینې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې د پښتون امن جرګې قرارداد د عملي کړل شي. کابینې د پښتون امن جرګې د قرارداد په اړه د مرکزی حکومت نه د کمیټې جوړولو غوښتنه هم کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم لخوا په 11 اکتوبر خیبر کې د پښتون قومي جرګې په نوم درې ورځنۍ جرګه شوې او پریکړې اعلان کړې وې. د یاد جرګې پریکړې چې د پی ټی ایم مشر منظور پښتين اعلانولې. په دغه وخت د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی الیامین ګنداپور هم د نورو پښتنو مشرانو سره په سټیج ولاړو. وروسته بیا د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جرګې غوښتنې عیني ګرځول شوې. مرکزی حکومت د پښتون قومي جرګې غوښتنو ته تر اوسه کوم رسمي خبرګون نه دی ویلي. خو پرون په 23 اکتوبر د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی الیامین ګنداپور په مشرۍ د صوبایي کابینې 14مه غونډه کې د مرکزی حکومت نه غوښتنه شوې چې د پښتون امن جرګې قرارداد د عملي کړل شي. ویل شوی چې صوبایي کابینې د پښتون امن جرګې د وړاندې کړل شوی قرارداد په اړه پرمختګ د پاره د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزیر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې او وړاندیز یې شوی چې په کمیټه کې د صوبې د وزیر اعلی په ګډون صوبایي اسمبلی کې د ټولو ګوندونو استازي شامل وي. غوښتنه شوی چې مرکزی حکومت د دې کمیټې د سپارښتنو تر مخه د مرکزی حکومت سره اړوند د غوښتنو باندې پرمختګ یقیني کړي. کابینې د صوبایي حکومت او سیاسي ګوندونو په خاصه د جرګې په پرامن ډول کېدل ستایلي او دریځ یې وړاندې کړی چې جرګې د خپل غوښتنو قرارداد وړاندې کړي اوس په هغې پرمختګ کېدل دي. کابینې پریکړه کړې چې کومې غوښتنې چې د صوبایي حکومت سره اړوند دي هغه به په صوبایي اسمبلی کې وړاندې کولی شي او اتفاق رایې به پرې جوړولی شي. د جرګې نه 3 ورځې وروسته منظور پښتين ویلي وو چې د دې جرګې عملي کولو لپاره به ټول قوم تیار وي، ټول ملک به د عمل د پاره یو ځای ولاړ وي. نو موږ ویلو چې د جرګې 80 کسیزه کمیټې جوړه کړل شوې. د قوم سره به د پریکړو تفصیل شریکوي او عملي کوي. به اعلی خان شیرپو خبر نیوز 400